کتونکو په دغه عمرزو ټیکنیکل اینڈ اوکیشن سنټر کې موجود یو څنګه چې موږ 13 ورځ ویلو چې هر چا دا کار کړی دی نو موږ ورته سلام پیش کوو ځکه چې دلته خلکو ته هنر ورکړه سکل یې ورکړه. نن په دغه کې یو فنکشن را جوړ شو هغې کې سابقه معاون خصوصي سابقه منسټر ارشد عمرزی چې کوم دی خصوصي میلمه و د هغوی سره به خبرې ترې کوو چې دغه سکل ته څنګه ګوري دغه کالج ته څنګه ګوري او دې کې د دوی رول څه دی کردار څه دی. مننه کوم چې د وخت راکولو څه به وایي چې دې کالج کې ستاسو رول څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مهرباني الب خان ارو نن خو دوی یو فنکشن خاودو په جی ټي وي سی عمرزو کې دې کې چې د جی ټي وي سی مزاډیر مو جی ټي وي سی عمرزی مو چونکې دا ایرپوسټ حواله دی نو هغې کې ای وي ایم صاحب هم راغلی دی تاسو د وقار صاحب هغوی هم چې دلته موږ یو فنکشن وکړو سپیچ هم وشو دغه هم وشوه. خبره دا ده چې الحمدلله په دې ساعت باندې زه خو فرست ټایم دې کالج ته راوړېدم خو ما چې دا کوم سکل لیبر چې کوم تیاریږي که هغه میل دی او که فیمیل دی نو ډېر زیات خوشحاله شوم پې جي. زه چې کله دا موږ چې دی چالو کوله په هغه وخت کې چې دی ما ته یو ټاسک راکړی شوی وه چې ته د ټیکنیکل ایجوکیشن منسټر شوې او هغې سره چې د ټیپټا چیرمین هم شوم چې هغه وخت کې پرویز خټک صاحب وزیر اعلی وه او هغه ما ته چې دی چیرمیني هم راکړې وه. ما په ټوله صوبه کې په هر لیول باندې کوشش کړی دی چې آیا موږ دی چې دی سکل لیبر پیدا کړو چونکې ته وګوره که د موږ په بهر ملکونو کې څونه لیبر دی هغه که په سعودي کې دی په دوبۍ کې دی که په ملیشیا کې وغیره چې هر ځای کې دی نه هغوی سره هېڅ سکل نشته هنر ورسره نشته نه په هغه هنر باندې د موږ پاکستانیانو ته خاص کر پښتنو ته چې دی ډېر په بد نظر کتلی شي. موږ ته چې دی ګورمنټ په هغه وخت کې عمران خان او یا چې دی پرویز خټک صاحب زموږ وزیر اعلی هغوی موږ ته دا ټاسک راکړ چې موږ به د خیبر پښتونخوا نه چې دی په ښه تعداد سره چې د سکل لیبر جوړو او دا به بهر ملکونو ته ورکوو. نو چې په هغه وخت کې ما ته کم ټارګټ راکړ څونه کسان یې راکړل نو ما کوشش کړی دی چې تقریبا چې دی په زرګو باندې سکل لیبر چې دی ما د سوات نه مو واخیستل تیار مې کړل ما چې دی د ډی خان نه د چترال نه کې پی کې د ټول د ګوټ نه چارسدي نه د پېښور نه نوخار نه مردان نه نو هغې کې چې دی موږ سکل لیبر تیار کړو هغه موږ بار ملکونو سره چې دی بیا یو اګریمنټ وکړو د هغه اګریمنټ مطابق چې دی موږ سکل لیبر به چې دی په ویزو لیږل هغوی به موږ ته چې دی دغه رالیږلو انویټیشنز رالیږلو هغې لیول باندې موږ به هر یو یونیورسټي او کالج ته چې دی هغه لیږلو د هغې نه به فارورډ کېدله. نو الحمدلله په هغه وخت کې د موږ امیج چې دی ډېر زیات ښه شوی و ډېر دغه شوی و. دویم یو کوشش موږ دا کړو چې موږ چې دی په هغه وخت کې 3 یونیورسټي ټیکنیکل یونیورسټي دغه کړی وې چې هغې کې یو نوخار کې یو ثوابیه کې یو ځل چارسده کې چونکې زه منسټر وم په هغه وخت کې د نوخار خو پاک وخت زما د دسخط نه الحمدلله که نن هغه یونیورسټي کولو د ټیکنیکل یونیورسټي نوشیره هغه الحمدلله زما په وخت کې شوي دی او ما الحمدلله د حکومت په تعاون سره پرویز خټک صاحب سره ډېر دغه کړی و نو هغه الحمدلله کولو دی. دویم چې دی ما د کیمپس کوشش کړو ثوابیه کې هغه آن پراسز و زه چې کله د منسټرۍ نه ختمېدم نو هغه وخت کې آن پراسس و د ضلع چارسده کې چې دی موږ رینټډ بلډینګ هم واخیسته او رینټډ بلډینګ تقریبا چې دی موږ واخیسته او موږ به چالو کوو خو هغه وخت کې د موږ د منسټرۍ نه ختم شو نو زما په خیال چې هغه ثوابیه والا او مردان چارسدې والا هم په هغه ځای کې په اسټابلیشمنټ ډپارټمنټ کې پاتې شو او د نوخار هغه چالو شو. نو خبره دا کومه جي چې موږ کوشش دا کړی دی چې موږ د پښتنو چې دی څنګه د موږ لکه ایجوکیشن خو هر څوک کوي خو جابز نه ملاویږي نوکرۍ نه ملاویږي نو دې سرې سرې موږ له پکار دي چې موږ چې دی سکل لیبر سکل هم زده کړو. نو سکل چې تل زده کړې نو هغه که نوکري نه ملاویږي نو تاسو به یو خپل لاس کې هنر یو د هغه هنر مطابق به چې دی ته چې دی ځان له په خپله ځان هم ساتلی شي او خپله فیملي هم ساتلی شي او خپل چې دی نور چاته هم چې دی دا سهولت ورکولی شي. اوس هم ما وقار صاحب ته دا ووي چې یاره دې دی کې کم حده پورې چې دی دا کم سکل ښودلی کېږي د خویندو یا چې دی د میل فیمیل یا میل نو د هغې مطابق چې دی موږ وایو چې دا موږ لږ هیوي کو امیر صاحب د دې د هیډ دی او دوی ته ما دا ووي چې یاره چې دې کې موږ چې دی ایل ټي وي ایچ ټي وي لسنسونو د هغې دپاره یا چې دی د شاول او دا وغیره وغیره دا دغه بل چې ایرپوسټ والا ته موږ دا ریکویسټ کړی چې دوی موږ ته ریپیرنګ چالو کړي دلته چې دی د ریپیرنګ سکل چې دا چالو شو نو زموږ به ډېر پښتانه په مخ کې لاړ شي انشاءالله په غونډه صوبه کې. ارشد عمرزی صاحب موږ یو هفته مخکې راغلي وو دا کالج موږ وکته دلته کې موږ دا سکل هم وکته د دې ځای ډېر خلک چې کوم دی اوس په مرزو کې دوکانونه دي په تنګي کې دوکانونه دي هغوی سره بیا شاګردان دي. نن تاسو هم رالی څه محسوسه کړه چې یاره یو کار شوی دی؟ زه خو وایم چې د دې غټه منصوبه
غټ کار 400 ته غټه ترقي چې کومه ده د دې سکل سنټر نه بله نشته دی چې ما په کوم انداز کې دا وکتل. زه چې فرست ټایم ان شاء الله دغه شوم کنه جی نو ما خو یو دلته چې د پتنګي په کڼېور کې چې د ډي ای ټي کولا وکړه ډي ای ټي وکنه جی ډي ای ټي چې د هغه لپاره ما بلډینګ دغه کو هغه چې د ما کولا وکړه ما چالو کړه بیا دغه نه پس ما میزاډیر کې یو افتتاح وکړه چې هغه ته یو کالج جوړ کړ یو مې دا خپل عمرزو کې دغه کو د دې نه علاوه صوبه کې په کوهستان او چترال او په هر ځای ته میزان رسولې خو زه به د خپل کلي دا خبرو کوم چې زه چې کله ما دا هغه وخت کې کولاو کړی دی نو فرست ټایم رانه نوتېدم خو زه په هر مخصوصوم په دې دغه باندې چې دې ما ته وایي چې 1000 پلس دغه چې دې منګه چې دې انرولمنټ دی نو زه خدای شته په خپل ځانم په هر په دې کلي په علاقې الحمدلله په دې سات باندې خوشحاله شو چې ان شاء الله دا چې وخت منګه په د منسټریا کې په دې مشریا کې تیر کړی دی نو منګه له لاس نه الحمدلله دونه ښه کارونه شوي دي خدای یو درته وایم چې څنګه ما د خپل ذلیله کړي دي دغه شانته مې په ټوله کې پی کې چې دی همدې طریقې سره چې دی نوې نوې دغه ادارې کولو کړي دي نوې نوې چې دی ما چې دی الته بلډینګونه جوړ کړي دي او هغې دپاره چې دی بیا منګه ایرپورټ سره چې دی هغه د منګه یو جوینټ دغه د ټیکنیکل او د ایرپورټ نو په هغه جاینټ کې هغه تقریبا 32 سنټر ما دوی ته هغه وخت کې په حواله کړی وی الحمدلله په دې سات چې دوی کوم بهترین جوینټ دغه او کوم سره نو بهترین په هغه وخت کې چې دی نن هم هغه دغه دی او دام چې د ایرپورټ سره دی نو دغه شانتي ضرورت دی د علاقې ډیره زیاته مننه کوم کتونکو د په دې جدید دور کې په دې وخت کې د دې نه غټه منصوبه بل نشته یو سړی ازمیغو کې راشه د دې ځای نه چې کم کس چې کم دی نو وتلی دی نو نن خپل روزګار هم کوي او په سونو خلکه چې کم دی هغه په جاب هم شو ما څنګه بل ارزو وي دی رای درست آی بهرحال خلکو ته هغه شان تشهیر نه دی شوی هغه شانتې خلک اګانې دي دا پتنې مو شوه خلکه به راځي نن هم دارې فنکشن و زه د انتظامي چې کوم دی څه سوال یې ګورم چې دومره ښکلی فنکشن وشو چې هغې کې موږ پکې رالو لیټ رالو دلته کې رش روش ولیده او موږ وی چې ارشد عمرزی راغلی خو ما هغه ټیم کې ویلو چې چا هم دا کړې ده نو زه ورته سلام پیش کوم خو نن ارشد عمرزی مې ولیده ما نه ذهن نه وتلي چې یاره دوی د ټیکنیکل چې کوم دی نو دوی سره دغه خو دومره غټه منصوبه ده 400 دپاره دومره غټه منصوبه ده چې دلته کې فیمیل په څومره پردې سره په څومره ښه انداز کې هغوی زده کړه کوي بیوټي پارلر دغه شانتې چې کوم دی نو د الکتریشن کمپیوټر چې کوم دی هر قسمه کورس او بیا میل چې کوم دی راځي امیر صاحب نن چې د فنکشن کې څه وشو او د ننني فنکشن مقصد څه ننني فنکشن اصل کې مونږ د دپاره ایښودی چونکې دلته کې مونږ سره سټوډنټس په مختلف ټریډس کې راځي نو اصل کې د هغوی د سیشن دوران کې چونکې یو فینش پروډکټ جوړ شي مونږ هغه ټول سټوډنټ دې ځله هغه ډسپلی باندې کړه چې یاره هغوی به د خپل ټریننګ دوران کې کم شیونه کم پروډکټ جوړ کړي دي هغه دلته کې د دې 400 د دې عمرزو د علاقې د خلکو دپاره هغې کې ډسپلی کړي دي ایون په هغې کې د دې د دغې نه علاوه د پروجیکټس نه علاوه هغوی سروسز هم ورکوي د دې عمرزي خلک چې د دې مثال سټیبلایزر پکار یا یو پی ایس پکار یا پای کې سفالټ وي انشاءالله هغه هم دلته کې باقاعده د هغوی سروسز هم انشاءالله هغوی ته میلاویږي زه دې کې یو بله خبر تاسو دا کوم چونکې دا فنکشن مونږ کړی خو د دې مونږ سره ډېر لیمیټډ ټایم و او زه اوس هم د خپل سټاف او د خپل څونه چې ارګنایزرز دي هغه ډېر شکریه ادا کوم چې یقین وکړئ دا فنکشن مونږ په 2 ورځو کې دا ارګنایز کړی دی او په داسې سطح باندې ارګنایز کول دا زه د دې ډېر زیاته احسانمند یم دې علاوه د ټولو هغه ملګرو چې دلته کې څونه اسپیشلي زموږ چې کوم دلته کې مېلمانه راغلي دي ارشد خان شو زموږ چې کوم نور زموږ ډپارټمنټ مشران او د دې علاوه عثمان صاحب چونکې هغه د ډسټرکټ یوث افیسر دی او هغه موږ له په دې فنکشن کې ډېر سپورټ راکړی د هغوی شکر ګزار یم د شانده کې الطاف خان شریفه او د دې شکر ګزار یم چې نن راله ازونګ دا پروګرام دی نور هم ښایسته کو او ډېر ښکلی کو ډېره مننه ستاسو راکړو 400 والو راشه داخلي واخلې 1420 هم په تاسو لګوي غوړې پیسې مېسې هم نشته دی چې حکومت دا داسې منصوبه ده داسې منصوبه داسې هنر سکل موږ ته دې ضرورت دی د روزګار ضرورت دی نوکرۍ خو شته دی نه خو سعودي دوبۍ کوم ملک ته چې ځي د دې کالج تللی دي ورسره په مختلفو محکمو نو زه یو وارې بیا د ارشد عمرزی مننه کوم یقینا بنیادي کار یې کړی دی دا بنیادي منصوبه ده دا زموږ د 400 والو لپاره یو ډېره مهمه منصوبه ده راشه داخلي والے په تاسو پیسې لګوي ټوله خرچه د باندې کوي ټول چې څه ضرورت دي هغه تاسو له درکوي مزید به خبرې ترې کوو زموږ سره